मोहतरम हाज़िरीन, काबिल हज़रत स्पीकर मशरानों और ज़माने इस्लाम कदरमंद लोगों, सलावत मेरा आकाए नादार इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दफाक मुबारक व अजर इरशादातना यौम हदीस पाक तिलावत अल्लाह ताला ने तौफीक व चिरा पैगंबर वल गलर कुरान के मसलों खबर सासों की बयान कर बयान नवाज तासुल अल्लाह ताला तमाम खबरों पर हुई थी कोयलून बस अवल मा वयुन की लौलाता सुसुमरा अवलून की जे अल्लाह ताला ने कुल तौर पर एक सही अमल को तौफीक नसीब की आमीन। अज़ीज़ान जुमे मुबारक और हदीस के रावी का जुम्मा तौहीदुल लिलमुस्लिमीन दा जुमा जिना मोमिनान और अखबार दे मंगलता सुविन जुमे को रस पर जुमातों के उलमाए किराम कौम का वाज़ और नसीहत से कुरान और हदीस पर अमानी ददी मकसद सदे गरज सदे दामुलियान सिर्फ पर हर जुमा दाव मिंबर की हिंदे कौम का जिक्र मुक्तदियान का कुरान और हदीस पर अमानी वाला और नसीहत कई का हुई नंबर 2 कम कुरान और हदीस पर आगे जो आलिम मसला बयान की और तब मसला वाले वजी बयानी को और रूमन देता तस्मे लगी नंबर 2 कचरे उलमा दावाल और नसीहत प्रीति वाल और नसीहत न करी उलमा बयान न करी और ताउलिना नुस्ता सुब्र नुकसान की मुख्तसर वक्त के सासों पर खिदमत की लिखो होते खबर को नंबर 1 दा चिदा उलमा दा को जुमातों के या मकबरों के या खाने के वो उजरों के दावात और नसीहत के कौन तकई दावली अजीजानो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यौम मजलिस की हज़रत सहाबा किराम का वो फरमाया वो तेरी जमा सहाबा जमा या उम्मती चिहावा वो रज़ी के सूरज वो रज़ी के वो रज़ी के जमा या उम्मती जब कुरान और हदीस मसला वो रज़ के दीनश्वी और वो रज़ के रज़ कुरान और हदीस मसला व नौरे दौरान खबर नकलो वे सहाबा होरे अल्लाह ताला व दीन सरीद औलिया और इबादत जुड़ की खत्म पे तर वो रज़ को जी और सरे दादा आलिम वाज़ और नसीहत तकरीर बयान का कुरान और हदीस व नौरे अल्लाह ताला सहाबा किराम हज़रत अली कररमल्लाहु वजहहु अगनास तो अगर जिना मसला वाला देर जात खबशो कौन दरार नो चिकोर दरार देर खबाओ नो बीवी व दौरी बीवी सोच का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लफ्ज़ जिगर दा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कब चिर अल्लाह पैगंबर वही
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة د جنت د بیبیانو سردار دا فاطمه بیبی دا فاطمه دا علی سے بیبی دا علی سے بتوئی ولی خفائی ولی پریشان ہے او د نیکی بیبی او د دینداری بیبی دا غی پہچان دارے چی دا خاون دا بہر نراشی چی دا تکولو نا اول دا خاون مخستری کی اگوری دا خاون مخت او تندی دا اگوری چی بدی باندی دا خوشحالی آثار دی او دا خفگان آثار دی اگین او رسل دا اقبل مطالبت ہے دا دنیکی بیبی پہچان دے چونکہ اول دوارو جہانو دا سردار لفتی جگر دا جنت دا بیبیانو سردار دا اغا چی علی سب دا بہر نکور نراغے نزید اخبر خاون مقصدی کو وی قتل نو دا خاون پا مخباندی دا افغان او دا پریشانی آثار ظاہر کر نو خاون کوئی وی خاون دا خفا معلومے گی ملال معلومے گی پریشان افکارے گی سخبر دا سب پریشانی دا سب ٹینشن دے علی سے بولوئی فاطمی خبر نہیں بابا نے مسجد نبوی کی جمعات کی یو حدیث بیان کو چلے والے ہوئے تو دیر زیادہ بدم خفشی ویسا پلار سا بابا دعا جہان و سردار وے اوپر مائن چی زمائے امتی چلے پورو رضو کی دا عالم وان و نصیحت تقریر او بیان وان اوری اللہ تعالیٰ بدے جہنم تبولی اللہ تعالیٰ بدے دل اولیاء وکان و عبادت ضائع کئی نوے خفگان پدی کو چی دا خارون خلق دا خاریو خلق دا خامقا جمعی تراشی لکہ خارون کی جمعتو نبی جمعیوی نا ابی خورو دا عالم وان و نصیحت کا اسی نبی نجی دا جمعی مانزل تراشی خامقا سنا سوال و نصیحت بواوی اوی افغان دا ابا خلقو فحال بانے کم چے پا بانڈو کیوں سیگی پا غلنو کیوں سیگی پا شارو میرو کیوں سیگی اوی خور پا افتنا اوی خور پا میاش کلا چے پا کلونو کیوں دا عالم وان و نصیحت ناوی دا قرآن و دا حدیث نخبریگی بیداوی پا حال بانے ایر زیاد افغان پکار دے او دا اللہ دا پیغمبر لی امت دا بخدے جہنم تبودی نو فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اخیار بیبی دا ددوار جہان و دا سردار لکھنے جگر دا اگا پاسی دا او دا سیوکو او دو رکاتا نفر یو کر او دا نفر نفس اللہ تیلا سچت کروی یا اللہ او سرا مور بیبی دا مومنانو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام بیبی دوارا دو رکعت نفل کر او دا اللہ پا دربار الہ سجد کروی یا اللہ اللہم شدد ارزاق العلماء یا اللہ دا زمان دا بابا دا نبی علیہ السلام دا امت دا ملیانو دا عالمانو دا رزق خدایا خلولا او داسی خلولا چی دا خلو سرد رسوا شارو میرود رسوا چی بدی رزق پسی دا ملیان او عالمان دا دی خلو سرد دخیجی شارو میرود او باندو بدی او خلق دواد او نصیحت کئی چی امت دا علماء دواد او نصیحت نمحروم پاتی نشو جہنم تلار نشو دادا عائشی بی بی او دا فاطمی بی بی اگر دعا دا ملیان والدی استا دا پیتاو دیوان دیتا دی اچو کامو دا دیتا علماء را رسیدلی دی او دا سستانا فبرزا او دا سی غرون او دا سی زنگلنا چی گرتا گرتا بیتا برا و مزل کی انت ملیان او علماء رسیدلی دا فاطمی او دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہما دا آغی اگر دعا دا ملیان والدی لا پدی غرونو
عائشی رضی اللہ تعالی عنہما اغی دعا کرو اغی دعا والیو اللہ تعالی دا علماء دا بلیان و رزق دا باندو دا شعر و میرو دشو دا او گرنو دا اغی بی اللہم شدد ارزاق العلماء خدایا دا علماء و رزق دا اونولا دا سی اونولا چی یو سید دا سی باتی نشی چی عالم لار نشی دا قرآن او دا حدیث واضح و نصیحت ہوئے نورو ہر دے کہ پارٹی دی اکدشت میری دی الحمدللہ ہر جوان کی عالم موجود دے ملا موجود دے قاری موجود دے حافظ موجود دے دا دا قرآن او دا حدیث آواز او نصیحت کئی رہنا پڑے نمبر 2 تچلا قرآن عالم بیانو دیوتی ہوئے بدی میں داوی کی سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے امام غزالی رحمت اللہ علیہ زمان کے دن کو بزرگانوں کی دیر لوی بزرگ دیر شوی او داسی بزرگ او داسی عالم دیر شوی دی چی دا نور عبادت او نور علمی خدمات بین دا چی خالی دا لکلو اگا تصنیفات دا کم کری قرآن او حدیث کم لکل دا کری نو دا دا کتابونا چی کنلے وفات شو نو دا کتابونا را جمع کر دا پیدایش نمائش پوری دا باغا جوان باندی تقسیم کر نو پرس او پشما پچوبیس گھنٹے کی 700 صفحے صرف دا قرآن او دا حدیث دی لکلو کتا پرس او شپا کی وہ سوال صفحے خالی لکل کری دی دمرا دی بزرگ عالم دے او دمرا دی بزرگ عالم دے حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اللہ پیغمبر وی زمان امت عالمان دا بنی اسرائیل دا پیغمبران و پشان کی زمان امت عالمان زمان امت علماء دا بنی اسرائیل دا پیغمبران و پشان دی نچی کو معراج کی دوار جہان و سردار دا لاؤ معراج کا دا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات شنو موسیٰ علیہ السلام و تکیلو کا و تیوی وی تا یو خبر کرے دا تا یو حدیث ویلے دے چی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تابی دا خبر امت مولیان عالمان دا بنی اسرائیل کے ربان سر برابر کری داولی نامو تیوی آو وی ما بالکل دا حدیث ما ویلے زمان امت عالمان پیغمبران و بشان دی ناغو طریقہ بیسنگا ویزبت تخبل امت یا عالم رحمت کی کم او تدینا امتحان تے واقعا انٹرویو تے واقعا تا تبخبل پتہ لگی گی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ روح دا موسیٰ علیہ السلام دا حاضر ہو دا موسیٰ علیہ السلام دا امام غزالی سے موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کئی وی استاسنم دے ناو توی زمانم امام غزالی دے دبلار میدانم دے و دنیکہ میدانم دے و دا ترنی کداو دا پورنی کداو دوئے کسے ورپسی ہوگا ناو موسیٰ علیہ السلام و توی وی ما تانا تپوسو کچھ استاسنم دے بسابوی دے زمانم دے امام غزالی دے تو کرنے کسی دا ضرورت دے امام غزالی سے بنے وی تانا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام و توی وی ما خو اللہ تعالیٰ سرا خبر زیادور وقتن لگا چسود دا چاپت نفسنا خبر زیادور واری نوی ما خو اللہ سرا خبر زیادور وقتن موسیٰ امام غزالی سے بطیت دا اللہ پیغمبری او موسیٰ علیہ السلام مام تا سرا خبر زیادور وقتن مطاو استاسون دے نماوی دماغانم دے و دبلار مداد و دنکداو دترونی کو
نبی موسی علیہ السلام د دوه جهانو سردار ته وی تا صحیح ویلي چې علما او امتی ک انبیاء بنی اسرائیل. بهر امام غزالی د دې پای عالم دی. هغه یو کتابونه غوډیر لیکلي ما ته ورته شپه کې دا نو څو صفحې صرف لیکلو خدمت دی. یو کتاب لیکل احیاء علوم الدین هغه کې د علم په فضایل ډېر باس کړي هغه کې دا حدیث راوړل دي. امام غزالی سے وایي چې یو عالم یو مولا دا د دین یو مسله بیان کړي او مقتدیان واوري. عالم مسله بیان کړ او مقتدی واوري دا نه عالم عمل ته تیار دی او نه مقتدی عمل ته تیار دی. صرف بس مولا اوري او مقتدی واوري دا نو صرف د دې ویلو او د اورېدو عمل لنا عالم تیار دی او نه مقتدی تیار دی. امام غزالی سے وایي صرف دا ویل د عالم مسله بیانول او د مقتدی اورېدل دا د زرو رکعاتو نفلونه زیات اجر او ثواب لري. عالم یو مسله او دا واورېده عمل نه ته عمل ته تیار او نه تیار صرف په اورېدو باندې اسلام په عملنامه کې د زرو رکعاتو نفلونه زیات اجر او ثواب لیکل کېږي. ورونو بعض شیخان داسې وي اتقوا الحمدلله تاسو کوی بعض ځای ته ملاب شو نو بعض شیخان داسې وي چې عالم لګیایي بیان کوي او شیخ صاحب چې تبرک کې لګیایي نفلونو ته زور ورکوي څه چلې ګړې نفلونو ته او بعض شیخ صاحب هار بلاس کې نیولې نو 500 باندې نه ټاکو باسي ځکه تا د زرو انو ته چې د عالم بیان کې او یو سلور رکعات نه چې عالم مسله بیان کا او دا واورېدا امن دې وکړه صرف په دې اورېدو تا ته د زرو رکعاتو نه زیات اجر او د علماء د خبرې د علماء د مسائل دا اوري دا د خیر نه خالی ندی زر رکعات استادی کم نشي کولی لکه هم د خپله پروژه کې شل رکعات دی سلم نه زر پرې د سلم نه سوی شل رکعات دی ځکه زنځیر خو د خپل واچو د وې کله شل رکعات استابلار به وي یوازې استاد کویګا او ورپسې دوه بوډاګان چې په کور کې ځای نه بسا کوي ای بشل رکعات کوي کایدا نو خلک شل رکعات تراوی شل نشي کوله سلم وسوم کې بیا سر رکعاتا چې د عالم یو مسله دی واورېدا الله تعالی تا ته دومره ثواب درکو چې دومره د سر رکعاتا نه بلو کې راوي نه دی څومره چې دی یو مسلې اجر او ثواب دی. نو د علماء د مسلې دا امام غزالی سے دا په احیاء علوم الدین کې لیکل چې د عالم یو مسله بیانول او د مقتدی یو مسله اورېدل دا د زر رکعاتو نفلونه افضل دي. نو د علماو دې خبرو دا نور په موږ سره دنیا کې ډوبیو ټیم نشته وخت نشته کم از کم د جمعې د ورځ د جمعې په ورځ باندې چې سړی کوشش وکړي چې وختي راشي او د قرآن او د حدیث مسائل واوري. نو یو خدا چې دومره اجر او ثواب بل دا چې زمونږ د نوجوانان چې بیروني ممالکو ته لاړ شي په بیروني ممالکو کې د تمامو مذهبونو خلک وي د هرې فرقې پکې او نبي علیه السلام فرمایي وی بني اسرائیلو کې 2 فرقې جوړې شوې وي څومره 2 ډلې وی زما امت کې به 3 جوړې څو 3 وی په دې 3 کې به صرف یو ډله جنت ته ځي باقي 2 څه ته ځي جهنم ته ځي. نو فرقې په دنیا دي قدم په قدم فرقې دي فتنې دي چې کم از کم د قرآن او د حدیث نه لږ ډېر واقف وي او ته بار بل ته راشي او تا سره بل مذهب والا خبره کوي په تا به دا ټینګه خوله نه وي نیولې او بیا چې 10 ورځې دین کې واپس راشي نو ارت به نه ودرېږي چې وایي هلته ارت ولاړو او بیا چې 10 ورځې بعد دین کې راشي نو
چې تبا کم از کم د خپل مذهب نه واقفي چې باید موږ د کوم امام په مذهب یو زموږ مذهب سوی او قسم دې الحمدلله زموږ او استاسو مذهب دا داسې مذهب دی چې باقي امامان او مذهبونه ټول غلط نه دي مذهبونه ټول ضرور حق او سچ دي او باقي امامانو بس یو مسله راوښتي وي یو خبره داسې وي چې باقي کې روایت لري څلور وي بس هغې نه امامانو یو روایت راوښتي باقي عمل کوي او زما ستا امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی رحمة واسعه هغه کوشش کړی چې دا څلور واړه روایات په دې یو خبره کې چې په یو باندې عمل پاتې نشي لکه د نیت باره کې دا روایت راغلی دا روایت راغلی دا روایت راغلی بعضو دا ټیک کړی بعضو دا او زموږ امام صاحب وایي نه دی دی نوره سوه نو دا پکې راغلو دا پکې راغلو ټول پکې څه چلو شو راجمع شو هغه نو چې خپل مذهب نه کم از کم واقف او بل کتا سره بل مذهب والا بل فرقې والا بحث کوي نو تا به ګمراه کولی نشي ځکه ته به څه ناسه د خپل دین نه واقف یې نو د خپل دین نه ځان واقفول دا پکار دی بل رنګ په رنګ فرقې بل د علماو دی دا چې واز او نصیحت کوي ماته دې تسبق مه ګورئ چې ګینې د مولیانو بل څه کار نشته یا د دې بل څه کار زده نه دی نه دا خو د فاطمې او د عایشې ابۍ هغه دعا والي دي نو تا ته ستا په دې خړو په دې وچو ګانو کې څه چل دی پراته دي دا د هغوی هغه دعا ده نو د دوی دې خبرو ته سپک مه ګورئ دا به تا ته دنیا کې هم فایده درکوي آخرت کې مخکې بادشاهان ډېر هوښیار او ډېر دیندار وو نو یو هوښیار بادشاہ نو د هغه پنځه زامنو یو زوی کینولو ترکاڼتوب ته یو لوارتوب ته یو بل څه هنر ته او مشر زوی چې کوم هغه کینولو ملاټوب ته څه چل وکړو هغه نه یې ملا جوړ کړو ټولو چې خپل کار زده کړو او راغلل عالم علم وکړو پټکې ووالو او ترکاڼ کاکا ترکاڼي زده کالیوار کاکا لیواري نو بادشاہ ډېر هوښیار و نو ټولو زامنو ته یې ویل بچې اوس داسې کار وکړئ چې لاړ شئ ماښام پورې ټول به د خپل هنر باندې یو روپۍ پیدا کړئ او راوړئ لوار کاکا لاړو چاته یې لوټ تېر کړو روپۍ وګټله جیب کې واچوله ترکاڼ کاکا چاته د کټ ټک والا روپۍ جیب کې بل ملا صاحب راوړي یو ته وایي بابا یو مسله ده د کومې روپۍ به راکړي ځای ته وګوره موږ خپل نه تنګ یو موږ هغه په پیسو نه وړو دوستونه په مسلو پیسې غواړي بل ته ماښام چې ټول راغل هر سړي روپۍ راوړه او ملا صاحب تش ټول راغلل نو پلار ته یې بابا دا تا په ما باندې دومره بېکاره هنر زده کړی زما دا څیز خو په روپۍ باندې هم راخلوي نه بچې خیر دی څه چل وکړه صبر وکړه وی بچې دا ملغلره واخله او لاړ شه بازار ته لاړ شه سبزي منډۍ ته ملغلره والا څه ته لاړ شه سبزي منډۍ ته لاړ شه پیپر والا ته وایي چې کاکا دا ملغلره والا ما ته یو صرف پیپر راکړه لاړو پیپر والا کاکا ته وایي دا واخله او څه چل وکړه ما ته هغه ورته ویل ملا صاحب په خدای شي امکانه دې لاس کې نیولې په دې پیپر کې روک شه یاره ملا صاحب راغلو نو پلار ته وایي باچا ته بابا ته ما پورې خنداګانې کې بنا بچې خندا در پورې نه کو اوس وی دا ملغلره واړه اوس لاړ شه اندر شیر ته کوم ځای ته لاړ شه اندر شیر ته لاړ شه او صحیح ته ووایه چې دا ملغلره والی ما ته د دې قیمت راکړئ ملا صاحب چې ملغلره یوړه کوم دوکاندار دی هغه ګوري د دې قیمت خو زما دا ټول دوکان چې راجمع دي نشي برابر بل ته اخر هغه بادشاہ ته وایي وی بابا د دې ملغلرې قیمت خو پوره در شیر بازار کې څو نشي پوره کولی بادشاہ ورته یې وایي چې ستا د علم میزان ډک شان دی باغوانې په سیر پیپرو نه اخلي او جوهري قیمت نشي ادا کولی نو د علم عالمانو ته علماو ته ستاسو میزان د باغوانانو دی تاسو سره د پیپر
قدر څنګه دی قدر جوهري د زرو قدر پښتانه سوی د زرو قدر چا سره سرګر سره د قرآن او د حدیث او د علماو قدر به د هغه چا سره چې هغه وي اسمان ته د پیتاو په شارو ډېرو کې بوټو کانو کې لوی شوي او په ګټو کې بیا لیکلي اوس موږ د عالم د قدر نه څه خبر وو یاره دلته دا اوس څه ټیم شو دا اوس وګوره هلکه بس یې که دا هر چا خپله یو ډیپټي وي یوه ذمهواري وي زمونږ څه ډیپټي ده څه ذمهواري ده زمونږ دکه ډیپټي دکه ذمهواري ده چې زه به تا ته ووایم کاکا دا لمن دی ستا د داسې چل وکړه ووینځه که په تا ښه ولګېد دا یو دې وینځې خو ټیک شوه که په تا بد ولګېدل زما خو هېڅ نه هر چې کار رمبو ده و منګر ده زما چې کوم کار و هغه وکړو عمل کول ستا کار دی عمل کې او که نه کې خو د سبا په قیامت کې دا ونه وایه چې روټي خلاص مولا راغی او بس پروت په بګیزه به پروت و دلکې مو دې نه ده زده کړې چې سبا په قیامت کې دا ونه وایه خو موږ به کوشش کوئ چې داسې مسله چې په قرآن او په حدیث کې راغلي وي استاد ضرورت دي او دې تا ته بیان نه کوم زموږ به دا ایمان او زموږ به دا ایمان چې ستا د بچو تربیت زما دا ایمان دی دا د خدای کور دی او دا د پیغمبر منبر دی د دې نه پاک ځای په مخ د ځمکه نشته د جومات نه پاک ځای په مخ د ځمکه او د خدای په ذات قسم وي چې زه ستا د بچي د قوم د بچي کوم تربیت او خدمت کوم په ذات د خدای مې قسم دی که د خپل بچي به ورکولی شم دا مې ایمان دی چې ستا د بچي د قوم د بچي زه کوم تربیت کوم قسم په خدای د پیغمبر په ګدۍ وایم چې د خپل بچي دومره تربیت نه کوم او نه کولی شم او ته کښېنې زما پسې کنځل کې ته علماو پسې کنځل کې علماو پسې بد رد وایې د یو د علماو خبرې ته غوږ کېدی بل اخري خبره رونو فتنې او فرقې ډېرې زیاتې دي د خدای خاطر وکړئ ما کله د امامتۍ پروا نه ده کړې ځکه ما تاسو ته ازاد بار ویلي چې سرې نو ټوپۍ ما دپاره جوماتونه ما کله د امامتۍ پروا نه ده کړې نیک و ځکه رازق څوک دی الله دې رزق په امامتۍ کې نه چې زه به خامخا په بدعو کې امامتي کوم زما ته به رزق میلاوېږي ما کله د امامتۍ پروا نه ده کړې زه به یا مرم یا به ژوندی یم یا به ستا په دې جومات کې یم یا نه یو خبره ستا د دې نوي نسل د خیرخواهۍ په بنیاد درته کوم او د زړه د تاته یې کوم او دا خپل فرض ګڼم دا یو خبره به واوره زه به یا یم یا به نه یم او ګلیان به ډېر ځي او ډېر به راځي برتېږي به خو د خدای خاطر وکئ عالم چې راولئ ګوره مونږ چې منډایۍ ته ځو او خر اخلو څه شی خر نو مونږ ګورو چې د خرو ماهر سړی کوشش کوو چې کوم سړی په خرو پوهېږي ځان سره منډایۍ ته بوځو چې ته په خرو پوهېږي ته به څه چلو کړي خر به ماله واخلې چې چېرته څوک راباندې کجې خرڅ نه کړي چې خپې د سینه وزن پرې کېږدم او خپې جنګېږي چرګانو والا چې چرګ اخلي چینو والا نو څه چل کوي ځان سره ماهر کس بوځي پوهېږئ په خبره که نه پوهېږئ نو د خدای خاطر وکئ جومات ته چې عالم راولئ لږ د علماو سره د خپل مذهب د خپلې فرقې د خپلې ډلې د علماو سره لږه مشوره کوئ چې دا عالم راولئ چې دا د کومې پایې دی بې مور او بې پلاره مولا مه راولئ غلطو فرقو والا قسم په خدای دا نوی نسل به مو تباه کړي او داسې فرقې راووتې چې ستا نوي نسل په ذهن کې دا واچوي چې بابا پسې دې مه خیر کوه مور پسې خیرات کوه دنیا کې دې کسي وخوړې لارې تباه او برباد شوي ارامه لاره مردان هېڅ دې نه کتل ټول عمر دې څه چل وکړو بچو دپاره ځان او د بچو ذهن دې زه داسې جوړ کړم چې مړ شو خبره ختم خیر خیرات نشته هلته به لرګي لرګي منډي ځکه حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او د رشتهدارو د دعا ته د خیر ته د خیرات ته داسې ډېر محتاج دی دا
فایده ملاوي ځکه قبر ته چې ورکښته شوې نو په قبر ته ورداخلېدل دا خو داسې دي لکه سمندر ته چې ورداخل شي و کشتۍ درسره من دخل القبر بلا ذات فکأنما رکب البحر بلا سفینه او کما قال علیه الصلاة والسلام د دنیا کې برق او تبای او چې آخرت کې ستا زه د نوي نسل ذهن او دماغ داسې جوړ کړم چې مړي پسې نه خیر شته او نه خیرات شته نو هلته بیا پیسې خورا راجمع کړې دي او باغ چې تا په خپلو مټو کومه جمع کړې هغې کې زه ستا بچو ته وایم چې دې کې خیر خیرات مه کوه نو لږ دا قرآن او خلک د خپل ذهن نه د خپل عقل نه کار واخلئ چې ټول عمر تاسې چلو په دې بچو دپاره منډه ترړه واله یخني ګرمي دې نه ده کتلې رڼ او شپه دې نه ده کتلې راجمع کړې دې ده او هغه تا پسې بیا خیر خیرات نه کوي ځکه چې ملا صاحب مسئلہ کړې ده بالکل زمان صحیح مذهب اهل سنت والجماعت زموږ دا عقیده ده چې مړي پسې خیر خیرات پوره په پوره باندې ورسېږي په دې باندې بلا احادیث او دلایل انشاءالله که چې د بله موقع وه زه به درته د قرآن او د حدیث نه دا به درته زه ثابت کړم چې په سلونه احادیث چې مړي ته خیر خیرات بالکل رسېږي او هغه دې ته محتاج دی نو لږ د خدای خاطر کوئ چې ملا راولئ زه به یا وم یا به نه ومه ځکه پردې کټه د نیمې شپې او نه ما درته شولې کړې نو ما تاسې نه زه دومره پروا کوم خو چې جومات ته عالم راولي نو لږ د علماو سره مشوره کوه منډایي ته چې ښه راخلې نو ځان سره د خرو ماهر بوځې او ملا بس په دې نه خو چې لاړې بس غټ غټ ویښتې دي غټ پټ دی ته وایې دا به غټ مولی او هر سورګیره شامل هر سورګیره شامل نه قسم فرقین و فرقینی این ازان بچوی گلی نوی نسل بمو دا با تباشی دا با بلا لار باندې روان شي څوک به درته وایي په مقبره کې جنازه نه کېږي څوک به درته وایي چې جنازه دې وکړه دوا ته په درېیمې دوا ته ضرورت وی نشته و د کمقل بچیا و د بېوقوف بچیا حدیث کې راځي دا جنازه د مړي حق دی جنازه د چا حق دی د مړي حق دی او دا درې تعزیت ته بچا ته دي وارثانو ته به دي نو لږ د خدای خاطر کوئ په ملک نه یې وکړو په علاقه نه یې وکړو خو چې څوک را خپل وسته او د خپل نسل هم دی چې دا د دې نه و فرقونه دا محفوظ وساتو نو لږ په دې شیز کې لږ احتیاط کوئ چې جومات ته عالم راولئ نو لږ یې ګوره لږ یې پس منظر ګوره دا څوک دی د سبق د چا نه ویلی د کوم ځای دی خاندان معلومات اللہ تعالیٰ نے رحمت توفیق نصیب کی واخر دعوانا